څه مخکې ذکر کړو چې یاره د جنت والا خلک په دوي چې یاره د اعراف دغه والا کوم دي جهنمیان نه تپوس وکړي چې یاره موږ سره کومه ربه وعده کړې وه او وعده یې خو موږ ته پوره راکړه خپله او تاسو سره چې وعده کړې وه د جهنم والا آیا تاسو ته میلاو شوه که میلاو نه شوه. او در مخکې ایتونو کې به د دوی والا خبره نور هم ذکر کوي او دغه د جهنمیان کوم دي دوی به دغو جنتیانو ته وایي چې یاره موږ د تاسو ته کوم رب نعمتونه درکړي دغو نعمتونو نه موږ ته څه شی لږ راکړو. او همدارنګې هغه ځای کې به هم دوی فریاد کړي د جهنمیان څه کله دوی تیارو کې پاتې شي او کوم خلک نیکعمله وي او هغه لوړ شي جنت طرف ته روان شي او دا کوم بدعمله خلک دي دوی به ورته وایي چې لږ ودرېږو چې موږ د تاسو سره کوم روشنایي دي او رڼا دي رڼا نه موږ لنکتبس مدیدونه لږه نړه واخلو. نو دغه جنت والا کوم د نیکان خلک دي دوی ورته وایي تاسو خپله نړه خپله ځان لپاره ولټوو. ونادى اصحاب الاعراف او اواز وکړي دغه اعراف والا خلک څه سړي به وي دغه څه پېژني به دوی بسیماهم په خپلو علمو سره قالو دوی به یې ما اغنا عنکم څه فایده درکړه تاسو ته جمعکم د تاسو ډلې یا جمع ولې ان کنتم وما کنتم تستکبرون د هغې خبرې چې کوم تاسو تکبر کول. اهؤلاء الذین آیا د هغه خلک دي اقسمتم چې دوی تاسو قسمونه خوړلو په الله تعالی باندې چې لا ینالهم الله برحمت څه به نه رسېږي د الله تعالی رحمت دوی ته ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون څه نه به په تاسو باندې څه ویروي او نه به تاسو غمجن وو. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة دا بحث مباحثات دوی ذکر کوي آواز وکړي دا کوم د جهنم والا خلک دي د جنتیانو ته چې ان افیضوا علینا من الماء څه مو باندې راتوی کو تاسو دغه اوبه مطلب څه په ځای مو باندې راوړه دغه اوبه ومما رزقکم الله د هغه څه نه چې کوم خوراک درکړی د الله تاسو ته مطلب نعمتونه. نو قالو دوی وایي چې ان الله حرمهما علی الکافرین یقینا الله تعالی دا اوبه همدارنګې د نور کوم نعمتونه د حرام کړي دي په دغو جهنمیانو او کافرانو باندې. الذین د هغه خلک دي چې دوی بنستل دین د الله تعالی والا په لوبو او په ټوکو سره وغرتهم الحیات الدنیا او دوی دوکې کې اچولو ژوند د دنیا را فالیوم نو نن ورځې باندې به ننساهم به دوی ویر کوم کما نسو لکه څرنګې دوی ویر کړی لقاء یومهم هذا ملاقات دوی ورځې والا وما کانوا بآیاتنا او د هغه وجې نه چې و دوی د مو په آیتونو باندې یجحدونه انکار کوونکي نه منونکي. ولقد جئناهم بکتاب یقینا مو ورکړی و دوی ته راتلل کړي مطلب څه ورکړی مو دوی ته یوده چې کتاب فصلناه علی علم چې مو دغه بیان کړی په خپل علم سره مطلب واضح و هدن او همدارنګې هدایت و رحمت و د پاره چې خلکو چې یؤمنون چې هغه ایمان راوړونکي وو. هل ینظرون دوی انتظار نه کوي الا تأویله مګر د دې انجام د دې انکار والا یوم تأتی تأویله چې کله راشي دوی ته انجام د دې انکار والا نو یقول الذین یب خلک نسوه من قبل چې دوی ویل کړي وو مخکې دې نه چې قد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا راغلي وو موږ ته پیغمبران د مو رب په حق سره فهل لنا من شفعاء اشته موږ دپاره څوک شفاعت کوونکي چې فیشفعوا لنا چې موږ دپاره سفارش وکړي او نرد یا مو واپس کړی شم فنعمل مو به داسې عمل وکړم چې غیر الذي كنا نعملو سوای د هغه نه چې مو په دنیا کې کوم عمل کول. قد خسروا انفسهم یقینا دوی تاوان کې اچولی دي خپل ځانونه وضل او ورک به شي د دوی نه هغه څه کوم دی الله تعالی باندې افترا کوله مطلب ځان دروغ جوړولو. بس دغسې پرې بحث و دغو جهنمیانو والا و خبره د دوی والا وه. ان ربکم الله الذي مسله د وحدانیت بیا ذکر کوي چې یقینا د الله تعالی چې رب د تاسو الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض فی 6 ایام چې پیدا کړي دغه په شپږو لمحو کې یا په شپږو ساعتونو کې باید مفتي صاحب تاسو دې کې بحث کړی فی 6 ایام ثم استوى علی العرش بیا استوا کړي په عرش باندې یغشی اللیل پټوي دغه شپه ورځ یطلبه حسیسا او ورپسې د جلتي سره والشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم او دغه ستوري چې مسخرات بامره تابع کړی شوي د الله تعالی په حکم خپل سره. الا له الخلق خبردار چې د پیدایش د الله تعالی دی والامر او اختیار هم د الله تعالی دی
نو تبارک الله رب العالمین، برکت ولري د الله تعالی څخه رب د ټولو مخلوقاتو دی. ادعوا ربکم، نو راوغواړئ تاسو رب خپل تضرعا و خفیه، په عجزي او په ویرې سره یا په پټې سره. انه لا یحب المعتدین، یقینا الله تعالی نه خوښوي دا تجاوز کوونکي، زیاتي کوونکي. چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه بعضو صحابه کرامو تپوس کړی چې یاره رب موږ ته نږدې دی، څومره نږدې دی، موږ دعا څرنګه وکړو، زور سې وکړم، تیز یې وکړم، څه طریقې سره وکړم. نو الله رب العزت آیتونه نازل کړو چې من حبل الورید، چې زه د کوم بندګان یې دغو ته د کوم شر دې نه زیات نږدې یم. نو مطلب چې تاسو الله تعالی ته فریاد کوو نو پټې طریقې سره یې کوو، خلک ځانه مه خبروو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، او تاسو فساد مکو په ځمکې کې وروسته د اصلاح نه. ودعوه، راوغواړو د الله تعالی آواز وکړو دې الله تعالی ته خوفا و طمعا، په ویرې سره او تمې سره. ان رحمت الله قریب، یقینا رحمت د الله تعالی دا نږدې دی. من المحسنین، نیکانو خلکو ته. وهو الذي، د الله تعالی هغه ذات یرسل الریاح، رستوي هواګانې بشرا ځلې څه دی بین یدی، مخکې د رحمت خپل نه، یعنې باران نه مخکې، حتی اذا، تر دې پورې چې اقلت سحابا ثقالا، راوچتې کړي درنې درنې وریځې، سکناه لبلد میت، او بیا بوځي دغه وچ شهر ته. فانزله، نو فانزلنا به الماء، منزل کوم مطلب وروم په دې باندې باران. فاخرجنا به من کل الثمرات، او بیا مرو بسوم په دې کې هر قسم میوونه. کذلک، همدارنګې نخرج الموتى، مو بیا روبوسم دغه مړي. لعلکم تذکرون،